زما تعلق د سوات سره دی. عمر محمد زما نوم دی، د کارپنټر اسوسییشن سوات پرزیډنټ هم یم او د ګندهارا وډن آرټ په نوم باندې موږ کار کوو. زمونږ یو د مشرانو د وخت نه دا یو تسلسل جاري دی. زمونږ مشرانو پخوا حجرې جوړولې، جوماتونه یې جوړول او زمونږ د پښتنو چې کوم سپیشلي کلچر دی او سوات به تاسو ته پته وي چې تقریبا د 2.5 کالو نه د ګندهارا تهذیب یو بنیادي مرکز دی. نو موږ هغه تسلسل باقاعده جاري ساتو. زما په خپله د 2006 نه دا خپل کار کوم او په دې کې لګیا خپل کوشش کوو چې یاره زموږ خپل کوم کلچر دی هغه موږ مطلب دنیا ته وښیو. دا خو نن سبا د میډیا یا موبایل دور داسې راغلی دی چې پخوا به خلکو په حجره کې او په دې کې وخت تېراو. اوس خلک چې دي هغه سوشل میډیا او دې طرف ته یې رجحان ګرځولی دی، نو هغه خپل هغه کلچر چې کوم دی هغه خلکو هېر کړی دی. پکار د ټولو خلکو له ده چې خپل کلچر سره مینه وکړي او خپل کلچر باقاعده پروموټ کړي. او که موږ دا ووایو چې زموږ سره خاص کر که زه په خپل کار باندې رڼا واچوم نو زموږ سره ډېر بهترین آرټ دی زموږ سره او پوره دنیا د دې باقاعده منتظره ده. خلک غواړي چې یاره د دې پخواني تقریبا زموږ د دې آرټ تقریبا 6000 سال چې کوم دی د دې یو تاریخي حیثیت لري. د بود مد تهذیب او د مختلفو تهذیبونو په دې منځ کې تېروتې دي. دا هغه آرټ دی چې په کوم وخت کې قلم نه و، په کوم وخت کې لوست نه و، په کوم وخت کې مدرسه نه وه، په کوم وخت کې داسې ادارې نه وي چې هغه نن پکې خلک چې کوم دی هغه پوهه حاصلوي. نو دا د هغه وخت آرټ دی چې دا په 2-3 شکلو باندې مطلب په دې کې دا مطلب کېدو چې چا به د خوند لپاره بعضې آرټ کاو، چا به مطلب درې د هغې کې به یو تعلیمي درس و. لکه موږ په خپل هسټري کې موږ لږ سره غونډ کړي دي چې لکه مطلب زه به تاسو له مثال په هغې درکړم چې کله به مطلب ماشوم ته به خلکو سبق ښوو نو هغې به یې د مار یا د منظري په خوله کې به یو ماشوم یو شکل جوړ کړی او د هغې نه به یې ماشوم یراو چې تاسو مطلب منظرې چې کوم دی دا تاسو ته ستاسو جان ته نقصان رسولی شي. نو په دې وجه هغه مطلب درې دا آرټ د هغه ځای نه یو تسلسل دی. د بعضې قومونو یو سپیشلي پېژنګلو ده چې هغې کې چې کوم دی یو قوم او هغو مهې ډېر مهذبه ګڼو. هغه زموږ په دې آرټ کې باقاعده هغه شته چې هغو مهې چې کوم دی هغه مهذبه ګڼو نو هغه هم باقاعده په دې آرټ کې باقاعده شامل دي. داسې د ګندهارا تهذیب یا مطلب که زموږ ووایو زموږ په دې آرټ کې هغه سپیشلي اوږۍ چې ده هغه یو داسې څیز دی چې په پخوا دور کې به په کوم قسم چې اوس په دې هوټلو کې دغه دي د دې چې کوم ملازمین دي هغوی چې کوم یونیفارم د هغو بدلي هغه پېژنګلو کېږي خلکو ته. نو داسې به په پخوا دور کې چې کومه به غټې کورنۍ وي د هغو په کور کې چې کومې خدمتګارې وي هغو ته به باقاعده اوږۍ چې کوم دی په غاړه شوې وه. دغه ټول موږ په دې ووډن آرټ کې باقاعده چې کوم دی راغونډ کړي دي او هغه موږ تسلسل چې کوم دی جاري ساتو. خو اصل کې به دې کې اصلاحات چې کوم پکار دي نو هغه د صوبایي ګورنمنټ د هغه ممبرانو ذمهواري دي چې هغو په دغه فلور باندې هغو چې کوم دی دا خلک کښېني چې کوم آرټسټان دي د دې چې کوم نمایندګان دي. لکه زه خپله ووایم زموږ په دې سیکټر کې چې کوم دی زه د سوات کارپنټر اسوسییشن پرزیډنټ یم. د دغه خلکو له پکار دي چې دا قسمه خلک د ځان سره کښېني د دوی هغه مسایل واوري. موږ غواړو چې یاره زموږ په دې فن کې چې کوم کمی دی په دې کې د لرګي ډېرې بنیادي مسلې دي. زموږ په سوات کې که زه تاسو ته ووایم زموږ د سوات ځنګل چې کوم ځنګلات دي زموږ د کموډ دی زموږ د ملاکنډ ډیویژن هغه د پاکستان مختلفو برخو ته ځي او موږ ته چې کوم دی د هغې هغه لیګل حق چې کوم دی هغه نه دی حاصل تر اوسه پورې. دا یو مین ایشو ده. موږ غواړو چې په بهر ملکونو کې کوم چې انټرنیشنل ایګزیبیشن دي په هغې کې موږ ته حصه میلاو شي. زموږ په کاریګر چې کوم زموږ سره لیبر لګیا دي زموږ سره څومره خلک په دې هنر کې پکار دي موږ غواړو چې د هغې دپاره سپیشلي یو سوات کې یا زموږ په ملاکنډ ډیویژن کې یو بهترین ټریننګ سنټر کولاو شي چې په هغې کې د خلکو د سکلز کوم کمی دی چې باقاعده هغه کمی د خلکو نه موږ ختم کړو. د دې د انټرنیشنل منډۍ سره موږ داسې مقابله وکړو چې موږ په کار زموږ انټي کې په پراډکټ موږ یونیک نوي نوي داسې څیزونه راوړو چې د ټولې دنیا د خلکو د استعمال هغه څیزونه موږ د هغو په مطلب چې د هغو کوم ډیمانډ دی د هغو هغه ډیمانډ موږ پوره کړو. او په دې کې باقاعده زموږ سره د حکومت نه دا مرسته پکار ده چې کوم دوی هر څه لګیا دي په هر څه کې کار کوي په هر سیکټر کې. خو سپیشلي زموږ په دې سیکټر کې داسې کار پکار دی چې یو ټریننګ سنټر پکار دی بیا یو آرټ ګیلري موږ په سوات کې پکار ده. د دې په هسټري باندې کار پکار دی چې دا راغونډه شي. د دې چې کوم زموږ په را میټیریل په شکل کې چې موږ تاسو لرګي خبره وکړه په دې کې کار پکار دی چې یاره په دې کې موږ ته کومې ستونزې دي چې دغه ستونزې موږ د حل کړی شي.